د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام نه چې وړاندې څومره پیغمبران تیر شوي دي الله پاک هغې له معجزې ورکړې وي، معجزې ورکړې وي که نه وي ورکړې. د حضرت موسی علیه السلام کومه معجزه وه؟ هغه له الله پاک همسا معجزه ورکړې وه. د هغې نه علاوه قرآن کریم کې تاسو د حضرت مولانا صاحب نه تفسیر کې اورئ ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بني اسرائیل. تاسو تپوس وکړئ چې یقینا تحقیق سره ما حضرت موسی علیه السلام ته 9 معجزې پرله پسې ورکړې وې، دا د ټولو نه زیاتې وې. بل پیغمبر مبارک له دومره معجزات نو ورکړې کمې چې حضرت موسی علیه السلام ته ورکړو. چاته یو معجزه وه، چاته 2 وې، چاته 3 وې، چاته 4 وې، او د 9 په مقدار الله یو پیغمبر مبارک ته نه ورکړې دی، حضرت موسی علیه السلام ته ورکړې وې. د هغې یو معجزه وه چې د هغه په دې همسا باندې کاڼي ووهه، فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا. کاڼي یې په همسا باندې ووهه. د هغې نه رب ذوالجلال بني اسرائیل قوم ته علامه سواوي او مدارک او حازم رحمت الله علیه لیکي 12 چینې رب ذوالجلال روانې کړې. نو د کاڼي خدا مزاج دی چې الله پاک د هغې نه اوبه روانوي. غر کې چینې راخیږي که نه راخیږي؟ دا چینی ته رابهیږي، د کاڼي نه اوبه رابهېدل دا د کاڼي عادت دی. لیکن ګوته چې د انسان زخمی شي یا د ګوتې نه چېرته اوبه رابهېدلي دي، وینه ترې رابهیږي چې زخمی شي او یا یو څوک څه شی وباسي، د وینې نه ماسوا د ګوتې نه بل څه شی نه وځي. د غزوه خندق په موقع باندې رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د خپلې 2 ګوتې مبارکې دا په مشک کې ورښکته کړې. دومره اوبه رب ذوالجلال جاری کړې چې 100 صحابه کرام هغه کلیم دی سي واشه هم دي، لوح هم دې ډک کړي دي، گاوند کې هم تقسیم کړي دي، خپل صحابه او خان وسونه په مال کړي. دا سه معجزه الله خپل حبیب مبارک ته ورکړې و. که په دې موضوع ته بحث کوو د ماسوتن د مازو د اذان نه زمانی و په تیر شي مدارج النبوت کې علامه عبدالحق رحمت الله علیه عجیب بیان کړی دی. وکړه د معزز سامعین یو پیری خبره دادا حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام له الله پاک یو معجزه ورکړې و. دا څه کمال و ته الله رب جلال ورکړي. قران کریم کې ذکر چې هغه په تخت باندې ناستو، نه سینجی و، نه پټرولو، نه ډیزلو، نه بل داسې شی مادي طاقت چې د هغې په ذریعه دا تخلوته محض د رب ذوالجلال قدرت او د حضرت سلیمان علیه السلام معجزه وه. 6 لاکه جنات پته خې طرف ته ناستو، 6 لاکه انسانان پته ګس طرف ته ناستو، 12 لاکه کرسۍ به د سلیمان علیه السلام په تخت نصب وي. او چې کله به ورته حکم وکړه چې زه روان شه، واول ورته یو ورځ په سفر روان دی، ډېر موجونه او سرخونې دا تخوي. تفسیر قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله سلیمان علیه السلام د مدینې منورې په ښار باندې تېرېدو، هغه ځای کې لینډینګ وکړو، تخت ته ووایي چې دا ځای کې کوشه د کجورو منډان پکې ښکارېدل. قوم کې او لښکر کې جنات او انسانانو عالمان ورته وي چې حضرت څه چلو شو چې تاسو د حجاز مقدس د یثرب ښار له راورسېدئ او دې ځای کې خپل تخت راکوز کو. 12 لاکه نفري په هغې باندې ناسته ده، د مبارک سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. ږیره مبارکه سلیمان علیه السلام ونیوله او ورته وفرمایل ای جناتو او انسانانو، زما په نسب کې د پیغمبرانو علیهم السلام په سب کې الله پاک یو داسې مبارک عظیم پیغمبر راتلو والا دی. هغه را روان دی چې هغه به د یثرب ښار دی ښار ته به چې کوم دی د مکې معظمې نه چې دی نو په هجرت باندې راځي، او دا به زما په اولاد او په پیغمبرانو په نسب کې او په دارنګې په شجره کې اخیری رسول ته الله تعالی بے ادبی کړم چې د سلیمان علیه السلام د خپل تخت سره د رسول الله علیه السلام د کلی مبارک او د وطن په خوا کې چې کوم دی دا په هوا تیر شي، تخت لاندې روان دی. چې کله 2.5 کیلومتره سفر وکړو، کوم ځای چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور او د مدینې منورې د حدودو نه بار کېدل، بیا تخت بار لاړ والول. ابا حیران چې الله ولا عجیب معجزه ورکړې وه، په تخت باندې ناست او په هوا روان دی. د دې نه زیات اعلی معجزه زمونږ او د ستاسو د خوږ پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې اے د لامکه په ناشنا عظیم سفر باندې د مکې ام القرا د ښار نه یو عظیم مسافر د دنا په د الله په طرف باندې روانېږي.